مفتي صاحب یوه اهمه مسله بله دو په حالت نشاک شه طلاق ورکول. نن سبا دا شی ډېر عام راونه دی، خلک ډېر پکښې مبتلا دی. وایي نشایي سړي تعلق په تعلق هم نه شمېري، ځکه چې نشه دا رامه شوې ده چې مطلب پرسنټ ته راغلی دی چې په 100% خلک نشایي دی. نو دا څوک چارج شي، څوک کافین شي، څوک شراب خوره دي، څوک آیس دي، سموکر دي، مطلب ډرینکرز دي، مختلف نامونه یې ورکړي دي، ډېر د عزت نامونه یې ورته ایښي. سوال دا دی مفتي صاحب چې په حالات نشه کښې څوک خپله ښځه ته تعلق ویر کړي، دا تعلق وردرېمې لویږي که نه لویږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی النبی الامي. مفتی صاحب د تعلق له مسله ډېره زیاته اهمه هدو خدای پاک ته وکړي که چیرې مونه وېرېدل ها ویاریږو په دغې باندې داسې بیا نقشه مې جوړه کړي. په دغې کښې الفاظونه مختلف دي. بیشتو ورته یایي په عربي کښې چې صریح لفظ چې ښه جواب وي چې ته په متعلقه یې، کنایه لفظ دی چې دوې معنی کېږي. او حالتونه په دغې کښې مختلف دي. کله کله اور د غصې حالت وي، کله کله اور د مذاکرې حالت وي، کله کله اور نارمل حالت وي. نو انشاءالله موږ په ذهن شیدو چې په بورډ باندې بیا داسې نقشه مې جوړه کړي دا خلک ته، ځکه چې مفتي صاحب ډېر خلک داسې دی چې هغه په الفاظ کنایي سره تعلق وکول نه دا رانه خبرې دي چې وکړه دا ورته وایه چې فارغه مې یې لره شاسې کور داسې ما د ما کوره ته دونه ورسوه بس آفرین لکه مې فقهاو لیکي چې اذهبي اخرجي دا ټول په الفاظ کنایه شي دي. نو انشاءالله دا بله خبره چې تو وکړله د نشي په حالت شي فقها لیکلي دي چې د نشي په حالت شي تعلق وکړي کېږي دا نشه جرم دی، دا جرم دی. نو زجرا له یې دغې ته یایي چې دا د جرم کړی دی، نو لهذا په دغې شي تعلق داسې وکړي کېږي لکه په عام حالت شي چې ویل کېږي. نو چې درې وي مکمل فارغه شي، او چې کم وي پکې شي خپل ګنجایشات دي. په ځینې کښې نکاح دوه برانه بیا وي، په ځینې کښې چې خالي میه بیوي سره روزي شي په هغې باندې ها چارچالي شي. جزاکم الله.